الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إله العالمين جل جلاله خپل بندگانو ته د خیر رسولو د پاره او خپل بندگانو سره تعلق دائمی ساتلو د پاره الہ العالمین مختلف قسم عبادات راولېږل په هغه تمام عباداتو کې یو عظیم او خیسته عبادت هغه یو منځ دی چې الہ العالمین جل جلاله خپل بندگانو ته ورکړي که یو انسان راحت غواړي که یو انسان په دنیا کې خوشحالي غواړي که یو انسان په دنیا کې کامیابی غواړي نو دا ټول سيزونه دا په منځ کې موجود دي که انسان راحت غواړي په منځ کې شته که کامیابی غواړي په منځ کې موجود ده که راحت غواړي هغه په منځ کې موجود دی نو منځ یو داسې عبادت دی چې د تمامو عبادتو نچوړ دی ذکر حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصلاة عماد الدین منځ دا د دین یو ستن ده او هر کله چې یو عمارت وي او د هغې یو ستن موجود وي د هغې ستنې موجودې وي او هغه د هغې نه لر شي نو هغه عمارت به راپریوځي ختم بشي دغه شانتې دا دین دا یو عمارت دی دا یو بلډینګ دی او د دې عظیمه او مضبوطه ستن هغه صلات دی منځ دی نو محبوب میں فرمایي چې الصلاة عماد الدین منځ دا د دین یو ستن ده نو چا چې منځ قائم که داسې دا چې د دین قائم که او چا چې منځ پرېښوده داسې دا چې د دین د عمارت خراب کړلو نو معززو منځ یو ډیر اهم عبادت دی او دا زمونږ او ستاسو د پاره یو عظیمه تحفه ده کله چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته الہ العالمین جل جلاله د دین اسلام احکامات ورکول نو ډیر احکامات د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته دنیا ته راغلی
او هغې باندې نازل شوي هغې ته په فرش باندې تمام عبادات ورکړلی شوي دي خو مونځ یو داسې عظیم عبادت دی چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته الہ العالمین جل جلاله دا په ځمکه باندې یا د وحی په ذریعه باندې نه نازلی بلکې کله چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام د معراج په واقعه کې معراج ته ځي او هغه مبارک د الہ العالمین سره مخامخ ملاقات کوي او هغه لامکان ته ځي نو په هغه ځای کې الہ العالمین جل جلاله محبوب ته منځونه په تحفه کې ورکوي اول یې 50 منځونه ورکه محبوب علیه الصلاۃ والسلام په خاطر باندې په منت باندې چې زما امت کمزور دی دا به ادا نکړي شي الہ العالمین دی امت ته نه 50 منځونه ورکول غوښتل او نه دا امت کولی شي خو شان مصطفی بیانوي چې اے محبوب علیه الصلاۃ والسلام ستا امت ته زه 50 منځونه ورکوم نو محبوب او فرمایل چې زما امت دا نشي کولی نو بیا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په خاطر باندې 15 منځونه فرض کړی شو او هغه 15 منځونه هغه په دې بندګانانو باندې فرض شو خو محبوب ورته او فرمایل محبوب علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې زما امتیان دا 15 منځونه ادا کوي نو الہ العالمین جل جلاله به ورته د 50 منځونو ثواب ورکوي نو دا منځ دا یو بهترین عبادت ته د مسلمان د پاره او بل الہ العالمین فرمای چې دا بندګانان ما پیدا کړم د خپل عبادت د پاره دي د خپل رضا ګرځولو د پاره دي نو دا منځ یو داسې عبادت ته چې دې کې د الہ العالمین جل جلاله رضا موجود ده په دې کې د الله رضا موجود ده ځکه حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه فرمای دا مبارک وی چې کله مې د الہ العالمین سره ملاقات ته زړه وشي نو راشم منځ ته ودرېږم منځ شروع کم نو په دې کې ماته د الہ العالمین هغه ملاقات ملاویږي او کله چې دا الہ العالمین سره خبرې کول وغواړم خبرو ته مې زړه وشي نو بیا راشم او تلاوت د قرآن کریم شروع کم چې یاره د الہ العالمین سره زه خبرې وکړم نو معززو دا یو ډېر عظیم عبادت دی یو ډېر ښایسته عبادت دی مونږ له پکار دي چې د دې تحفې او د دې عبادت هغه حق ادا کو او دا مونږ په خپل ټیمونو باندې ادا کو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله مبارک یو ورځ د منځ په باره کې د منځ خبرې کولې د منځ اهمیت یې بیانولو نو محبوب او فرمایل چې څوک حفاظت د منځ وکي څوک د منځ تابعداري وکي څوک په خپل ټیم باندې منځ ادا کی نو دا د قیامت په ورځ باندې با د لپاره دلیل وي د لپاره بدا برهان وي د لپاره بدا نجات وي د جهنم د اور نه نو معززو دا منځ یو داسې عظیم عبادت دی چې دا یوازې دلته راحت نه دا په محشر کې راحت دی دا په قبر کې راحت دی دا د قیامت په ورځ باندې راحت دی نو معززو دا منځ دا یو ډېر اهم او بهترین عبادت دی نو دا هر چاله په خپل ټیم باندې کول پکار دی بل ځکه حضرت ابو عثمان رضی الله تعالی عنه نے روایت ته د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یو ورځ په پلار باندې را روان او هغه یو ونه راونی ولا او اونه له شرنګ ورکه په دواړو لاسي او خوځولا نو ابو عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمای ما ته هغه حضرت سلمان فارسی او فرمایل چې اے ابو عثمان تا زمانه تپوس اونک تا زمانه پختنه اونک چې ما ولی داسې وک وی هغه ته تپوس وک چې تاسو ولی داسې وک نو حضرت سلمان فارسی فرمای چې ورځ د محبوب علیه الصلاۃ والسلام سره روانو ما او دغه شانت محبوب علیه الصلاۃ والسلام د ونی یو دوه سانګي اونی وی او هغه او خوځولې او هغه ونی هغه سانګو ته سند ورک
او چې کله ورته سند ورک نو ماته او فرمایل چې اے سلمان فارسی تا زمانه تپوس اونکه چې ما ولې داسې وکړه نو سلمان فارسی هغه وی ماته تپوس وکړه چې قربان یا رسول الله تاسو ولې دا عمل وکړه د ونې دا سانګم ولې او خوځولې وی محبوب علیه الصلاۃ والسلام راته او فرمایل چې اے سلمان فارسی چې دا څنګه ما د ونې دا سانګي او خوځولې او د دینه دا پاڼې را پریوتې وی دغه شانتي چې یو بنده منځ وکي او هغه په صحیح طریقه باندې منځ ادا کی صحیح طریقه باندې او دس وکي نو څنګه چې د دې ونې نه دا پاڼې را پریوتې وی دغه شانتي د هغه بنده نه دا ګناهونه ختم شي بل یو روایت کې راځي چې کله یو بنده منځ ته ودرېږي نو الٰه العالمین د فرشتو ته او فرمایي چې اے فرشتو د دې بنده چې څومره ګناهونه دي هغه ګناهونه ته نه لري کوي او یو سیټ ته کېږدي چې دی منځ ادا کی ځکه چې دی ماته ودرېږي چې دی د ګناهونو نه پاک وي ځکه چې دی ما سره ملاقات کوي چې دی د ګناهونو نه پاک وي کله چې هغه منځ ادا کی فرشتي الٰه العالمین ته عرض کوي چې یا الله اوس خو منځ ادا که دا چې کم ګناهونه دي دا ورته واپس ورکو نو محبوب الٰه العالمین ورته وی چې نه چې کم یو بندنه یو ځل ګناهونه لر کړی شي بس هغه ته بیا دوباره هغه مه ورکوئ نو دغه شانتم هغه د ګناهونو نه پاک کړی شي نو معززو منځ دا د ګناهونو دپاره یو عظیمه کفاره ده منځ دا د صغیره ګناهونو دپاره هغې دپاره یو عظیمه کفاره ده بل ځای کې محبوب علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام را جمع کړو تپوس یې تو که وی اے صحابه کرامو وی که چرته کې یو انسان وي او داغه د کور مخې ته یو نهر وي او دغه انسان د ورځې 15 وخت راوځي او په دغه نهر کې دی غسل کوي او په دې نهر کې دی لامبي نو آیا د په بدن باندې بس ګن پاتې شي نو صحابه کرام عرض کوي چې نه یا رسول الله چې کوم یو انسان د ورځې 15 وخت لامبي ځان صفائی کوي په هغه باندې بګن چرم پاتې نشي نو محبوب علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې اے صحابه کرامو چې د هغه په بدن باندې ګن نه پاتې کیږي نو تاسو سوچ وکئ چې یو انسان 15 وخت منځ ادا کوي او هغه 15 وخت الٰه العالمین ته ودرېږي نو آیا دغه په وجود باندې او دغه په عمل نامه کې بس ګناهونه پاتې شي نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل چې هیڅ کله نه دا هیڅ کله د په عمل نامه کې ګناهونه نشي پاتې کېدی دا منځ د الٰه العالمین د رضا هم یو سبب دی چې په دې باندې الٰه العالمین رضا کیږي او بیا الله فرمای چې څوک ما یادول غواړي نو اقیمی الصلاة لذکری تاسو قائم کوي منځ د څه دپاره لذکری زما د یاد دپاره چې ما یادول غواړئ نو تاسو منځونه قائم کوئ